یو صحابي پوښتنه وکړه ول یا رسول الله کم شی منع کول حرام دي څوک نشي منع کولی یو اوبه یو مالګه اوبه او مالګه هیڅوک د چا سره نشي ګرځولی اوبه او مالګه هیڅوک د چا سره نشي ګرځولی او زما او ستا په معاشره کې ورسه وګوره د درواغو مسلماني مې ده د درواغو پښتونوالی مې دی کله کله وروره مړی سوی دی پاتا کې ورور نوي نوي بوتلانې راخیست پخوا خو به یو جیرکین پروت یا به یو کولر مولر پروت یا به لوټه ورته پرته ونه به چا اوبه څښلې اوس نوي نوي هر سړي ته جلا جلا بوتل ږدي چې یو واره د هغه څه دوه غوړه به وکړي هغه بیا لیرې کړي ستا وڅنګ ته کونډه ده یتیم دی غریب دی مهاجر دی بېوسه دی بېچاره دی هغه د څښلو اوبه نه لري هغه د کمه کمه ځایه خپلې کښتۍ کښتۍ بچیان یې ریړۍ د لاس ورکړی د اوبه راوړي او ته دا چمونه کوې دروغزن یې په درواغو دی ګزاره ده په نامه دی ګزاره ده د نم شوکې د شهرت شوکې د ریا شوکې او دا خوند درکوي چې خلک وایي یاره داسې زوروره درنه پاتایه وله څه درنه پاتایه وله دا ژوند دی چې دی تېرې زما وڅنګ ته یو غریب دی هغه خپله 15 کلنه کوچنۍ بچی ته باټلۍ په لاس ورکړي یو ځای ورسه په کور کې اوبه پیدا کړه ستا په کور کې مړی سوی دی او ته راولاړ شولې په زرو بوتلان دې راوړي دي هر سړي ته جلا جلا بوتل ږدي خیر دی څه کیسه ده دا تاله چې کوم سړی په تاله راځي په کور کې هم د هغه اوبه څښي په کور کې هم نسلې اوبه څښي یا نو تا ته څه در پېښه ده تا ته څه در پېښه ده چې ته هغه چا ته بوتلان ږدي ته دا نشې کولی څنګ ته دا کور والا ته اوبه راواستې یو ټینکۍ اوبه ورکړې چې یاره پروا نه لري دا زموږ خلک دې اوبه نه څښي مخکې چیرې اوبه څښي چې نن دلې رالې ورساته یو کولر مولر ډکه یو ګلاس ورته کښې شربتان قطعا مه کوئ په پاتاو کې شربتان مربتان چای می دا قطعا مه کوئ خلک خوا به دي هر شی چې کوي بیا وایي دا وهابیان دي دا پنجپیریان دي یاره دا شیدو چای دا زموږ د ودو شی نه دی دا شنې و خوږې چای چې کمې دي دا تورې دا زموږ د ودو شی نه دی شربت زموږ د ودو شی نه دی نو په پاتا کې څه کوي پاتا سره څه تعلق لري نو لحاظه د الله رسول فرمایي یو اوبه یوه مالګه نسې منع کولی هر چا در څخه وغوښتلی شرط دا دی ستا سره وله ته بې ورکوې حالانکې په دنیا کې چا وړه وغوښتل ستا سره و مې ورکوه چا روپۍ وغوښتلې ستا سره وې مې ورکوه چا کپړې وغوښتلې ستا سره وې مې ورکوه لیکن اوبه او مالګه د الله رسول فرمایي دا نسې منع کولی